الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله هغه ذات دی چې غوروالي ورکړی دی بعضې تاسو ته په بعضې نورو باندې په رزق کې. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، پس هغه کسان چې اغي ذمہ ورکړي دي چې ورکي اغي خوراک خپلو نوکرانو خدمتګارانو ته هم فهم فيه سواء، نو اغي به ځان سره د خپل نوکران برابر کی. اپا بنعمت الله یجحدون، اے دا اللہ پا انعاماتو باندې تاسو ناشکری کوي، تاسو انکار کوي. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله پاک جوړی کړی دي ستاسو د پاره ستاسو د خپل بدن نه جوړه. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة، او ګرځولی دي ستاسو له دغه بیبیانو نه بیا زامن ستاسو او نوسی ستاسو. ورزقكم من الطیبات، او درکوي تاسو ته پاکیزه رزق. ابا بالباطل یؤمنون، اے تاسو با پنارواو یقین کوي. و بنعمت الله هم یکفرون، او دا اللہ دا احساناتو بنا شکری کوي. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، او عبادت کی دی ما سوا دا اللہ نه دا هاغه چا چې هغه مالک نه دی د رزق. من فی السماوات والارض شیئا، د اسمان او د ځمکې نه د هیڅ څیز. ولا یستطیعون، او نه طاقت شته په خپله باندې. فلا تضربوا لله الامثال، پس الله له داسې مثالونه مه بیانوئ. ان الله بشک الله یعلم پویږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پویږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، الله مثال بیانوي تاسو ته د یو بنده چې غلام دی. لا يقدر على شيء، د هیڅ اختیار یې نشته. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، او بل هغه څوک دی چې هغه له الله روزي ورکړې ده ښکلې. فهو ينفق منه سرا وجهرا، هغه مالک دی او د هغه نه د تپوس کولو څوک نشته چې که په پټې ورکړي او که په ښکاره. هل یستوون، نو دا غلام او دا آزاد برابری دی شي؟ الحمدلله، ټول ثنا صفت خاص الله لره دي. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. وضرب الله مثلا الرجلین، الله پاک مثال بیانوي تاسو ته د دوو کسانو سړو. احدهما ابکما، یو په هغې کې ګونګې دی. لا يقدر على شيء، په هیڅ باندې هم قدرت نشته. وهو کل على مولاه، او په خپل مالک باندې بوج دی. اینما یوجهه، کم طرف ته چې اولیږي. لا یأتی بخیر، نو د خیر کار ته نه کیږي. هل یستوی هو، اې د برابري دي شي هغه چا سره. من یأمر بالعدل، چې حکم کوي د انصاف. وهو على صراط مستقیم، او په خپله هم په سمه لارۍ. الله پاک په دې رکوع کې الله پاک یو څو مثالونه بیانوي د توحید، د الله پاک د یووالي. چونکې هغه وخت کې مخاطب چې وو هغه مشرکانو، او بیا خاص کر د مکې مشرکانو. په دې وجه الله پاک هغې ته د هغې په لهجه کې او د هغې د معاشرې موافق مثال وړاندې کوي. بل رس پکې زموږ نه یو مسله پاتې شوې وه، ما تاسو ته په دې باندې به یو دوه خبرې کوو. شو ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله پاک وایي په دې انسانانو کې بعضې انسانان زه بیا د عمر یو داسې حصې ته واپس کمه چې سره د پوهې نه هغې بیا نه پوهېږي. سره د پوهې نه بیا نه پوهېږي، نه مقصد دا و چې لاول نه د جرګو سړي او بیا لکه د ماشومانو په شان شي. مفسرین فرمایي چې یو دوه قسمه خلک داسې دی چې هغه د دې زمرې نه بار دي. یو حدیث کې دا چې دا درې قسمه خلک دی، او دوه تفسیر د دیم دي چې د دې نه مقصد څوک دي. یو تفسیر صابی او تفسیر خازن وایي چې د دې ارذل العمر نه مقصد صرف کفار دي. مسلمان الله پاک ارذل العمر ته نه رسو کوي. لیکن په دې باندې امام رازی صاحب په تفسیر کبیر کې او جلالین شریف هغې رد کړی دی چې نه، د دې نه مقصد چې کوم دی نه الله پاک هغه عام انسانان دي چې پای کې مسلمانان هم شامل دي. ځکه چې دا ګناه د مسلمان نه هم کېږي، د
د کافر خو دغه یوه لویه ګناه ده چې د هغې د پاسه بله ګناه نه کېږي چې شرک دی. خو د مسلمان نه هم دا ګناه کېږي. نه الله پاک خپل قدرت هغه دي ته ښیي، د هغې دپاره الله پاک پې داسې عمر راولي چې الله پاک وایي لاول نه خو تاسو د عمر په هغه حصه کې چې په هیڅ باندې هم نه پوهېږئ او هیڅ طاقت هم نه وي، صرف یو جړه مې راته خولي او په هغه جړه باندې ستاسو مور پلار پوهېږي او هر څه کوي. او بیا تاسو چې کوم دی نو دې حد ته ورسئ چې تاسو وایې غر بزاړو ما اسمان ما ټینګ کړی دی، او بیا د عمر هغه حصې ته راشئ چې بیا هم دماغ کار نه کوي، د وړو د خندا شي. نو په دې کې 3 تنه په یو تفسیر کې او په یو کې 2 تنه هغه د دې نه مبرا دي. هغه 2 تنه کوم تفاسیر وایي هغه یو چې کوم دی نو مفتی شفیع صاحب هغه په معرف القرآن کې بیانوي چې هغه وایي یو عالم او یو حافظ په هغه باندې الله پاک دا حالات نه راولي. یعنی مقصد دا دی هغه د هغه عمر دې حصې ته نه رسي چې په هغه عمر کې هغه نه دا کارونه وشي. اکثر چې کوم دی نو د عالم او د حافظ عمر لګي. او دویم تفسیر چې کړی دی هغه محمود لوسی سے په روح المانی کې کړی دی. هغې وایي د دې نه مقصد یو عالم دی یو حافظ دی، او دریم چې کوم دی نو هغه نیک کردار انسان دی چې د 100 مصولات پابند دي، چې هغه د منځ لحاظ کوي نو الله پاک د هغه د عزت لحاظ کوي. منځګزاره بنده که هغه د عمر هرې حصې ته ورسي لیکن د هغه دماغو کې فرق نه راځي، هغه چې کوم دی نو دې حالت ته نه رسي چې هغه بل ته د خدمت دپاره پریوزي او د هغه اورات او د هغه فرده هغه ختم شي د بل نه، داسې حالات پې نه راولي. لکه لا یعلم بعد علم شیئا نه مقصد هغه خلق دی چې هغوی بیا اخري کې داسې حالت ته راشي چې هغوی بیا خپله فرده هم نشي پوره کولی. نو د دې دپاره د مونځ پابندي هغه ډېره زیاته لازمي ده. الله پاک په دې صورت کې فرمایي یو ښکاره مثال ورکوي کفارو ته د هغې په هغه ناپوهۍ باندې، ځکه چې کفارو به څه کول هغوی به ویل لوی الله خو په اسمان کې دی، هغه خو په عرش دی، نو موږ خو هغه ته نشو رسېدی. نو په دې وجه باندې هغه لوی الله هغه خپل اختیارات تقسیم کړي دي. او مثال به ولا څه ورکو، الله وایي مال لا تضربو، مال مه بیانوئ الامثال مثالونه، ما ته مثالونه مه بیانوئ، زما د مثال برابر څوک دی، زما خو مثال نشته. هغوی به څه وی وی لکه څنګه چې دنیا کې یو بادشاهي نه خو په خپله بادشاهي کوي لیکن هغه اختیارات نچلی سطح ته منتقل کړي، نچلی سطح ته منتقل کړي. د هغه د لاندې وزیر اعظمي، بیا د وزیر اعظم د لاندې د هغه کابینه چې وزیراني، بیا د هغوی خپل ډپارټمنټ سي، بیا ججاني. نو چې کومه مسله راځي نو هغه بادشاه ته نه رسي، ځکه چې بادشاه ته د رسېدو هغه کوشش هم کوي، نه هغه ډېر مشکلي، نه هغه نچلي سطح باندې چې کوم دی نو حل کېږي. نو لکه څنګه چې یو بادشاه هغه خپل اختیارات بل ته منتقل کوي، نعوذ بالله الله خپل اختیارات نورو ته منتقل کړي دي. د هغې الله پاک رد د هغې کوي چې الله وایي ماله مثالونه مه بیانوئ. چېرته د دنیا بادشاه مخلوق او چېرته خالق چې خپله کریټر دی هغه خپله چې کوم دی نو خلقت کړی دی. نو تاسو الله د بنده سره برابر وی چې تاسو د دنیا بادشاه اختیارات منتقل کړي، په دې وجه اسانه یې وته. نو هغه الله چې دی هغه هم اختیارات منتقل کړي دي. نو زمونږ دې بوتانو ته به کې میسه ورکړې ده چې دلته کې زمونږ دا بوتان چې دي دي کې هم بعضې د اولاد ذموار دي، بعضې چې کوم دی نو هغه د مال ذموار دي، او بعضې چې کوم دی نو پیران او بعضې باباګانو له هم ذموارۍ ورکړي دي. نو هغوی پکې هم ذمواري اخیستې ده. الله پاک وایي نه، تاسو چې کوم دی نو د دې برته الله وایي زر د یو مثال وم، او د الله مثال بیا مثالي. الله پاک وایي ګوره یو انسان دی په تاسو کې چې هغه له ما مال و دولت ورکړی دی او هغه مې د څه کسانو د رزق ذموار ګرځولی دی، یعنی د هغه نوکران دي، د هغه خدمتګاران دي، د هغه زمیندار دي، د هغه باغوانان دي. نو د هغې رزق ما د هغه په لاس کې ورکړی دی. نو هغه لږ رزق چې ما وله ورکړی دی هغوی به داسې وکړي چې هغوی ته وایي مړه زه به دله څه لږه لږه در کوم، خو راځه چې دا ځمکه در سره نیمه کومه په منځ باندې، بس نیمه به ستا شي نیمه به زما شي، بس ما سره برابر یې زما ځمکې به خورئ او دغه نیمه ځمکه ستاسو شوه، بس د دغې نه ځان لګټئ. تاسو به داسې وکړئ. الله پاک مشرکانو ته وایي ستاسو خو په دنیا کې دا طریقه ده چې غلام چې کوم دی ستاسو چې کوم غلامي
نو هغه غلام چې څه ګټي نو هغه د آکای هغه خپله څه نشي ګټلی چې هغه یعنې ځان له نشي استعمالولی تر څو پورې چې هغه آزاد کړی نه دی چې کله هغه آزاد شي نو بیا ستا غلام نه دی بیا تعالی هغه ستا نه بیا انکاري دی دغه شانته چې کوم دی نو وینځم ده چې هغه چې کوم دی نو ستا په نکاح کې تر هغې پورې نشي راتلی تر څو پورې چې هغه آزاده نه ده چې کله هغه آزاده شوه بیا د هغې خپل اختیار دی چې ستا په نکاح کې راځي او که نه راځي نو الله پاک ورته وایي دغه خدمتګاران ستاسو چې دي تاسو به وکې داسې چې په دې خپله لږ غونته کې ګټې وټې کې هغوی ځان سره برابر کړي هېڅ چېرې به داسې ونه کړي چې تاسو چې کوم دی نو یو خپل زمیندار ته ووایې بس راځه بهایي چې ځمکه سره په منځ نیمه کړمه بس خورس کا دغه نیمه ځان له کړه او دې نیمه کې ماله راکوه نو چې کله ته داسې نشې کولی چې ستا دا ځمکه هم ستا خپله نره د الله ده او الله هغه ذات دی چې هغه د خپل ارث په خپله باندې پیدا کړي دي نو هغه به ځان سره څنګه یو شریک جوړ کړي په دې کې دا خو ستاسو چې کوم دی نو که د عقل نه کار واغسته الله پاک ورته وایي نو تاسو په خپله دا وپېژنئ چې تاسو په دې لږ کار کې داسې نه کوئ چې څوک ځان سره برابر کړي یریږئ پرې نه قبضه به پرې رانه وکړي نو هغه څوک چې خالق دی وی هغه اختیارات ورکړي دي او هغه نشي ته منتقل کړي دي دا څنګه خبره ده الله پاک وایي والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله پاک غوروالي ورکړی دی بعضې انسانانو ته په بعضې نورو باندې فریضه کې بعضې مالدار دي بعضې غریب دي فما الذین فضلوا نو هغه کس چې الله وله غوروالي ورکړی دی براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم هغې ذمهوار ګرځولی دی د رزق د خپلو نوکرانو چې هغه هغوی له چې کوم دی نو رزق ورکوي یعنې هغه د هغه رزق نه صحیح څه هغوی له ورکوي یا د هغه په لاس کې ده نو آیا فهم فیه سوا تاسو به داسې وکړئ چې دوی ځان سره برابر کړئ چې تاسو وایئ لږه لږه به څه در کوم بس نیمو مې د سره نو چې کله تاسو داسې نشئ کړی نو فبنعمت الله یجحدون د الله د انعام نه تاسو ناشکري کوئ الله سره شریکانان جوړوئ چې الله دله دومره زیات انعامات درکړي دي او تاسو الله پاک نه نایبان جوړ کړو والله جعل لکم من انفسکم ازواجا الله پاک ګورې دومره لوی ذات دی ای انسانه د الله احسان په ځان باندې وګوره چې هغه ستا د بدن نه تاله جوړه پیدا کړه دا زوج چې کوم دی دا مؤنث دی مذکر دی دواړو دپاره راځي د ښځې دپاره هم راځي او د سړي دپاره هم راځي الله وایي ستاسو د بدن نه په دې وجه باندې چې د بدن عیسوي نو تاسو سره به یې مینه سیوایي تاسو باندې به خفه کېږي سیوا او ستاسو به ورسره ارام هم سیوا راځي وجعل لکم من ازواجکم بنینه د دکه بیبیانو نه بیا تاسو له زامن هم درکړي دي وحفدة او نوسي هم درکړي دي د زوی نه علاوه چې کوم اولاد دی نو هغې ته حفده وي چې ستا نه پیدا دی هغه ستا زوی دی بیا ستا د زوی نه پیدا د هغه نه پیدا د هغه نه پیدا هغه ټول په حفده کې راځي هغې ټولو ته بیا نوسي وي اصل کې چې کوم دی نو دا حفدتن چې کوم دی دا په خپله باندې دی د دې معنی ده د فیدي سیز او دغه چې کوم دی د فیدي سیز په دې دی چې هغه ستا بیا په کار راځي دغه نیکه چې کوم دی بیا بوډا شي دکه نوسي نوسان ورته بیا منډې تړي وخي الله پاک وایي دا د الله احسان دی چې هغه ستا هغه نسل د هغې نه روان کړی دی ورزقکم من الطیبات او تعالی د هغې دپاره رزق هم درکړی دی یعنې دا رد دی په دغه باندې په فیملی پلانینګ باندې چې تاسو وایئ چې بس د بچو د دوو نه سیوا شي بس ګورې بیا هغې کار خرابي بیا به ته غریب کېږي الله وایي د رزق ذمهواري خو زما ده مې ذمهواري اخیستې ده کوم یو کس داسې دی چې هغه ته زه رزق نه رسوم نو انسان ستا د عقیده ولې دومره زیاته کمزورې شوه چې ته وینا چې بس د دوو نه سیوا شي بیا به هغه ته رزق ونه رسي الله وایي زه وله رزق ورکوم زما نه علاوه څوک رزق ورکوونکي نشته افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون نو ای په نارواو باندې تاسو یقین ساتئ او د الله په انعامات باندې ناشکري کوئ چې ناروا څه دي ناروا د کبوت دی ناروا چې کوم دی نه هغه د ځمکې هغه ذمهواران دي چې په ځمکه کې تا ځان له ذمهواران جوړ کړي دي الله وایي نه زما نه علاوه بل ذمهوار نشته ويعبدون من دون الله تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه ای مشرکانو ما د هغه څیز لا یملک لهم رزقا چې هغه مالک نه دی اختیار یې نشته د رزق من فی السماوات والارض چې په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی د اسمان نه د باران اختیار د هغه نشته د ځمکې نه د تخم رایستو د هغه چې کوم دی نو څه اختیار نشته بل الله پاک وایي ولا یستطیعون او نه طاقت لري تاسو ترې نه ښیې تاسو ځان له محنت مزدوري وکړئ دغه بوت څه کولی شي هغه بوت خو په تاسو باندې بوج دی دا خو دا طاقت هم نشته چې په خپله باندې وخوځي پاکې خو سم نشته
تاسې عجیبه غونته کار کوئ تاسو. فلا تضربوا لله الامثال، مه بیانوئ الله له داسې ناکاره مثالونه چې تاسو وایئ دا د الله نعوذ بالله شریک دی، دی د دې ذموار دی، دا بوت چې کوم دی نو د دې ذموار دی، دا بوت د دې ذموار دی، او دا پیرې دا انسان او دا فرشته د دې ذموار دی، دا د دې ذموار دی. الله وایي ما خپل ذموارۍ په چا تقسیم کړي نه دي. ان الله یعلم، بېشکه الله پاک پوهېږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهېږئ نو چې څوک پوهېږي دا خبره واورئ، دا خبره ومنئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، الله پاک مثال بیانوي تاسو ته د یو بنده چې غلام دی، یو داسې بنده چې غلام دی. غلام ما تاسو ته ووایي غلام هغه بنده دی لا یقدر علی شی، الله یې په خپله تفسیر کوي چې هغه د هیڅ مالک هم نه دی. هغه که ګټه وټه کوي نو هغه ګټه وټه کې خپله چې کوم دی نو څه اختیار نشته، ځکه چې دا د بل زر خرید دی، نو هغه مالک له هر څه ورکوي، نو هغه به په چا خرچه څه وکړي او هغه به د چا په کار څه راشي. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، او بل هغه څوک دی چې الله پاک هغه له ښکلې پراخه روزي ورکړې ده، ښه مالدار یې پیدا کړی دی. فهو ينفق منه سرا وجهرا، او د هغه چې څنګه خوښوي په پټ او په ښکاره باندې د هغې نه لګښ کوي. نو هل یستوون، دا دواړه برابر شي. الله پاک وایي د کفر مثال هغه د دکه غلام دی چې څوک کفر کوي د هغه د هیڅ اختیار نشته، ځکه چې د هغه دا چې چاته سجده لګوي د هغه د څه اختیار نشته، د هغه په خپل ځان کې د ساره وستو اختیار هم نشته. او دې غاړې ته چې مسلمان بنده دی نو د هغه په هر څه کې چې کوم دی نو الله پاک هغه له خیر ایښی دی، هغه له چې څه ورکړي دي او د هغه چې ترې نه څومره لګښ کوي نو د دنیا د آخرت د دواړو ګټې کوي. الله وی الحمدلله، ټول ثنا صفت الله لري. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر د دې خلکو نه پوهېږي نه، ځان نه پوهېږي په خبره باندې. وضرب الله مثلا الرجلین، الله د کفر او د شرک یو بل مثال بیانوي. الله مثال بیانوي تاسو سره دوو کسانو، احدهما ابکم، یو په هغې کې چاړه دی، ګونګې دی، خبرې اترې نشي کولی. لا یقدر علی شی، په هیڅ باندې هم قدرت نشته. وهو کل علی مولاه، او هغه په خپل مالک باندې بوج دی، دی غلام دی، نو پکار دا دی چې دی خدمت وکړي، نو هغه د ده خدمت ته چې کوم دی نو ناست دی. ولې دی چې کوم دی نو چاړه دی، دی فالج زده دی، دی د ده بدن کار نه کوي. اینما یوجهو لا یأتی بخیر، چې کوم خو یې وړي نو خیر نه کوي، یا چې کوم خوا لیږي نو خیر نه کوي. دغه بوت دی، دی به اوږه ګرځوي، ذموار هغه دی او په اوږه دی ګرځوي، یعنی هغه دومره نشي کولی، دی دومره زیات شین خر دی، په دې نه پوهېږي چې هلکه دی زه په اوږه باندې ګرځومه، د ده صفایي زه کومه، د ده له غسل زه ورکومه، نو دی به زما دپاره څه وکړي. الله پاک وایي په ده باندې بوج دی، او چې کم خو یې موړي خیر نه کوي، یعنی بس خو چې کم خو یې وړي نو په دې مالک باندې چې کوم دی نو هغه ټوله ذمواري راځي او هغه بوج یې دی وړي. نو هل یستوي هو، دا چې بوج دی، دی د هغه چا سره برابري دي شي. من یأمر بالعدل، چې هغه د انصاف حکم کوي. یو داسې بنده دی چې هغه بوج دی په خپله، او بل داسې ذات دی چې هغه نه صرف دا چې د هغه کل اختیار دی، بلکې هغه په خلکو کې هم خپل اختیار په انصاف سره استعمالوي. وهو علی صراط مستقیم، او هغه په سمه لاره دی. نو دا مسلمان چې کوم دی دا د دغې بوت نه بهتر په څه شو، دا د ده نه بهتر په دې شو چې هغه چې کوم دی نو دی خالق ګڼي، خو هغه په خپله باندې پیدا کړی شوی دی، او په هغه کې د خالق کېدو یو خوبي هم نشته، بلکې هغه د انسان نه هم لاندې دی، کمزوری دی، د دغه کافر انسان نه هم کمزوری دی، چې دغه کافر انسان خو د ځان دپاره څه وکړي که نه، خو د ځان دپاره هم څه نشي کولی. او بل هغه څوک دی چې الله ورته هدایت کړی دی، او هغه په هدایت باندې په خلکو کې خلکو ته فایدې رسوي، خلکو کې خپل عزت تقسیموي. نو الله پاک وایي آیا دا دواړه برابرې دي شي؟ نشي برابرې دي. درې مثاله پکې الله پاک بیان کړو چې پیغمبر علیه السلام دي ته ووایه که چرې تاسو دنیایي لحاظ سره سوچ وکئ او تاسو د دنیا په نظر باندې دي ته وګورئ، او تاسو یو کس له چې کوم دی نو هغه تاسو یې اختیارمن او ذموار شوې، او تاسو د هغه په هغه هر څه باندې چې هغه ته یې منتقل کوئ، په هغې کې ځان سره نشئ شریکولی،
نو الله پاک څنګه چې کوم دی نو هغه خپل ځان سره شراکت دار جوړ کړي چې د الله پاک دا هر څه پیدا کړي دي الله چې څه پیدا کړي دي تا له درکړي دي او ته په هغه ورکړه کې ځان سره نه شاملې نو الله چې په خپله پیدا کړي دي څنګه به شامل کړي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام د دې د زیات ناکار عمل په وجه باندې ما ردي ذهنونه بند کړي دي د دې د ناکار عمل په وجه باندې ما په دې باندې هغه مهر د جباریت والے دی نو د دې ذهن ته خبر نه کوزيږي چې کم یو سړی ته الله پاک هدایت کول نه غواړي نو کاته هغه ته هر څومره لګیاي نو هغه ته ستا خبره نه اوري به د شیطان خبره اوري خو ستا خبره به نه اوري نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي چې حضور ستا دی ته صرف رسونه ده ته ولا صرف بلنه ورکا دغه شانتي زمونږ هم چې کم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وایي ستا صرف چې کم دی نو یو انسان له دعوت ورکول دي ستا یو انسان ته هدایت کول دي ته په هغه مسلط نه چې ته ورته وایې نه خامخا راشه او دا کار وکړه ته صرف چې کم دی نو هغه خپل ثواب حاصل کړه یو کس له دعوت ورکړه چې په غلطۍ دی باقي دغه غلطی چې هغه کوي هغه دغه د عمل وجه ده الله پاک نه توفیق غوښتی نه دی او الله پاک ولا توفیق ورکړی نه دی ناقابل رحم دی بس صرف دعوت د هغه دپاره کافي دی په هغه باندې زور لګول نشته بسم الله الرحمن الرحیم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله پاک غوروالی ورکړی دی اے انسانانو بعضې ته په بعضې نورو باندې په رزق کې فما الذین فضلوا براد رزقهم نو پس هغه کسان چې الله ولې فضیلت ورکړی دی چې ذمهوارې ګرځولی دی د رزق علا د هغه چا ما ملکت ایمانهم چې د نوکران او خدمتګاران دي په هم فیه سوا نو دا اختیارمند به داسې وکړي چې دي ځان سره برابر کړي هېڅ چرې به ونه کړي به بنعمت الله یجحدون ای دي د الله د انعام نه انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله هغه ذات چې جوړ کړي دي ستاسو دپاره ستاسو د خپل جسم نه بیبیانې وجعل لكم من ازواجكم بنین وحدة او بیا دغه بیبیانو نه تاسو له درکړي دي زامن او نوسي ورزقكم من الطیبات وسره تاسو له پاکیزه رزق هم درکړی دی اپا بالباطل یؤمنون تاسو په نارواو یقین کوئ وبنعمت الله هم یکفرون او د الله په انعاماتو باندې بنا شکري کوئ ويعبدون من دون الله دا مشرکان عبادت کی ما سوا د الله نه ما د هغه چا لا یملک لهم چې هغه مالک نه لري د دوی دپاره رزقا د رزق من فی السماوات والارض د ځمکې او اسمان او د ځمکې نه شیئا معمولي هم ولا یستطیعون او طاقت هم نشته فلا تضربوا لله الامثال پس الله له داسې ناکاره مثالونه مه بیانوئ ان الله بشک الله یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا الله مثال بیانوي د یو بنده چې غلام دی لا یقدر علی شیء په هیڅ کې اختیار نشته ومن رزقناه منا رزقا حسنا او بل هغه بنده چې آزاد دی الله ولا بې اندازې رزق ورکړی دی فهو ينفق منه سرا وجهرا او هغه ته په کلو مټ باندې خرچه کوي په پټ او په ښکاره هل یستوون دا دواړه برابرې دي شي نشي برابرې دي الحمدلله ټول ثنا صفت الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون خو زیات د خلکو نه پوهیږي نه وضرب الله مثل الرجلین الله مثال بیانوي د یو دوو کسانو سړو احدهما چې یو په دې کې ابکمو هغه چاړه دی لا یقدر علی شیء چې په هیڅ باندې قدرت نشته وهو کل علی مولاه هغه بوج دی په خپل مالک اینما یوجهه لا یأتی بخیر که هغې چېرته لیږي خیر ترې نه کېږي هل یستوي هو د هغه چا سره برابرې دي شي ومن یأمر بالعدل چې حکم کوي د انصاف وهو علی صراط مستقیم او په خپله باندې هم په سمه لارې